بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقاه تعالى وما عليه من خطيئة. رواه الترمذي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے اور فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لا يزال البلاء بالمؤمن او المؤمنة في نفسه. ہمیشہ بھی چې بلاګانې راځي په یو مؤمن باندې یا په مؤمنه زنانه باندې د هغې په نفس باندې و ماله او کله د هغې په مال باندې مصیبت راځي د هغې مؤمن و ولده یا د هغه مؤمن په بنده په ولد باندې په اولاد باندې هغه مصیبت راځي دا پې راځي تر دې حتی یلقى الله تعالی وما علیه من خطیئة، تر دې چې د الله رب العزت سره د دې مؤمن بنده ملاقات وشي په داسې حال کې وما علیه من خطیئة چې په دې مؤمن بنده باندې اړو څه ګناه وي نه، اړو څه خطا پې باقي پاتې نشي، مکمل پاک او صفا شي. د څه په وجه هغه چې کمې بلاګانې او مصیبتونه پرې راغلي دي د هغې په وجه د مؤمن صفا او پاک شي. نو مؤمن بنده باندې چې بلاګانې مصیبتونه راشي یا د هغه په نفس راشي یا مال کې څه نقصان راشي، اکثر د مال کې دا نقصان هم بنده له ډېر خفګان ورکوي، ځکه مال وي او مال چې دی نو دا د انسان د ژوند د تېرېدو یو ذریعه ده. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که یو سړی د خپل مال په حفاظت کې مړ شو نو دی شهید دی. العیاذ بالله الله دې نه کړي په چا باندې څوک حمله وکړي د هغه مال اخلي او هغې ته مال نه ورکوي او هغه ظالمان یې ووجني، نو دغه بنده چې دی دی عام قتل نه دی او نه دی عام مړ دی بلکې دی شهید دی، د شهادت مرتبه بوله الله ورکوي. دا مال دی، د مال حفاظت په بنده باندې لازم دی او چې بنده پوهېږي چې شر ته جوړېږي نو هغه مال هغې کې بیا د شر نه ځان بچ کول پکار دي چې چېرته ماته دا شر راونه رسي. خو که داسې څوک وي چې هغه په دغه مال باندې مړه شي نو هغه مال هغه مرګ چې دی نو هغه د شهادت مرګ دی، نو مال به ورشي د چا نه نو ډېر خفه شي. دې وخت کې دا ډېر خبره ډېره زیات مصیبت د دغې د خلکو را پیسې روکېږي، مضاربت کې لړې اوس د اکثرو خلکو نه څوک واخلي. یو خو احتیاط پکار دی، خو په باوجود د احتیاط نه بنده مال لړ شي او روک شي نو هغه د دا نه وایي چې زما د مال لړ خبره ختم، بلکې بعضې خلک وایي ګوره که ونه مې ما به دغه شان د الله په لاره کې ورکړو چې ونو نه دی ورکړو اوس خو نشته، خو بیا هم دی مطمئن پاتې شي او دا دې ووایي چې ګوره که زما مال لاړو نو مال به الله په دې اجر راکوي، بلکې د ده ګناهونه به الله هغه ختموي. نو ګناه څومره سخت شی دی، د هغې سزا ته څوک ټینګېږي او دې په مال دی نو دا خو که چا په قیامت کې الله رب العزت به ووایي څه در سره شته چا سره به سي، نو په دې دنیا کې که د چا نه مال وړ شي نو دا بې اختیاره ده د الله په لاره کې ورکړو او ګنې د دې په وجه به الله رب العزت ګناهونه معاف کړي. او که د په اولاد باندې څه مصیبت راشي
اولاد بیمار شي اولاد چې دنو نور څه تکلیف پیرا شي په اولادم باندې خپه کېږي درې څیزونه دي دنیا کې جان دی مال دی او اولاد دی د بنده خپل ځان باندې ته خوب وي بیا اولاد وي بیا مال وي کله د مال د اولاد نوم سیوا خوب شي اولاد د مال نه سیوا خوب دی خو اولاد ډېر خوږ شی دی دا خپل ځان د یو بنده نه د اولاد ډېر کي په خپل ځان یې پروا نه یو اولاد چې دی نو وایي چې دله څه چلو نه شي خو د ځان نه هېڅوک خواږه نشته دا که څوک وایي نو دا د روغې جوړې خبرې دي چې څوک وایي ما د خپله ځان نه هم سیوا دا اولاد خوږ دی ټیک ده خو دا خپل ځان ډېر زیات خوږ د صحابه یو دا مرتبه و بس هغوی له الله دا شان ورکړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام سره ملاقات وشو یا رسول الله ما ته ډېر زیات محبوب وي ستا د خپل ځان نه هم هغه یو درنګ سوچ وکړ بیا یې وکتل چې واقعي واره که ګورم چې د ځان نه راته نبي علیه السلام خوږ دی او که نه ویا یا رسول الله الان احبک من نفسی زه تا سره محبت د ځان نه هم سیوا کوم نبي علیه السلام وفرمیل الان اوس صحیح خبره شوه او عام ډېره ګرانه ده صحابو ځانونه ورکړي دي شهادت یې پیش کړی دی دا خپل ځان د خپل اولاد هغوی ته نبي علیه السلام اولاد سره خوږ نو د ده نه به هغه ګناه الله ختم کړي د څه په وجه که ده باندې څه مصیبت راغلی دا مصیبتونه مصائب آفتونه دا خو د بنده نه غواړي ما بېګا ووې تاسو ته خو که راشي نو صبر ډېر لوی شی دی او تاسو وګورئ داسې په ښو خلکو باندې داسې مصیبتونه راځي بیماری شوه یا بل یو مصیبت شو نو دا نه چې هغه یې غواړي او بس هغه یې الله ځان سره ډېر پاک حالت کې غواړي بلکل صفا شو یو عالم او هغه ښکلی صحت و خو چاته د دې اندازه نه وه چې ده سره د دې احساس شته روایاتو کې راځي فرعون بالکل نه بیمار شوی او نه پې څه تکلیف راتلو هغه په یو ځل باندې داسې شو چې هغه تکلیف او هغه مردادېدل او غرقېدل په اوبو کې د هر څه لپاره نو دغه عالم باندې فالج راغی نو بیا چې لږ ښه شو وایي چې یاره تاسو ته خو ما نه وویلې خو زما باندې چې بیماري نه ورغلې زه به ټول عمر صحتمند وم ته به ټوخی راباندې هم نه راتلل ډېر زیات خیال به هم ساتو بیا وفات شو شهید شو نو ما به سوچ کولو چې یاره دا په ما بیماري نه راځي نو په فرعون هم څه بیماري نه ورغلې خدای غوښتی هم نه شم چې دا ولې زه داسې یم وایي چې فالج را باندې راغی نو الحمدلله د فرعونیت نه بچ شوم د فرعون د حال نه بچ شوم الله د فرعون د حال نه بچ کړم نو غواړي خو به نه بنده خو که راشي نو صبر لوی شی دی او راځي په لویو خلکو تاسو وګورئ ډېر څوک شو دې ملک کې خو څومره چې علما شهیدان شو دومره څوک او هغه د سر علما لوی لوی خلک کراچۍ کې خو مدرسې خالی شوي دي دلته زمونږ په صوبه کې وګورئ مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه چې هغه سره د چا بس د دین ستنې لرکۍ بیا نصیب خان صاحب مولانا سمیع الحق صاحب دا پښتنو کې د نوخار کې یو عالم و داسې عجیبه مدرس و دا طالبان به ورسره د لرې لرې نه راتلل هغه چا وویشته بازار کې هېڅ پته ونه لګېده دکه شانو پې ډېرې پریشانۍ مصیبتونه یې خو الله تعالی هغوی له ډېر لوی سینې ورکړي زړونه یې وله ورکړي هغه هغوی برداشت کوي یو شاعر دی د ایران شاعر تیر شوی دی انوري نو هغه یو شعر ویلی دی هر بلایه کې السما آید خانه انوری کجا باشد
د اسمان نه چې کومه مصیبت او بلا راځي نو د انوري کور کوم ځای کې دی چې ورکره ورشي زمونږ پلیاکا کاږي د مشرانو تاسو ټولو لیدلی و هغوی به وی دا انوري دا شعر د ځان دپاره ویلی دی دا مونږ له پکار هر بلایې کې السما آیت خانه مولوي کجا باشد آسمان نه چې کوم مصیبت راځي وایي د مولوي صاحب کور کوم ځای دی وی په دای باندې بل تکلیفونه راشي الله سپه راشي سا غیت الله تعالی دا غید اولاد په شکل کې د غی سله په دنیا کې ورکی په آخرت کې خدا دا لوګي تیر شوی دي تند تیر شوی دي په خوا ډیره غریبي او فقيري و ټول خلک به یو شان خو بعض خلک ډیر ماته شیخ صاحب رحمت الله علیه او خپل واقعات د ژوند ټول بیان کړل د وفات نه لږ مخکې بیا را تعالی کیسه کوله وی جوس د الله فضل له مونږ باندې هر څنګه وخت تیر شوی کور مو وړو کې قاسم خېلو کې سوره کورونو وی دا شان مور مو زما د وی د لاسو میاشتوم چې هغه وفات شوی و بیا طالبان شو کور مو نو سم اس نو اوس وی الله هر سره کړل زمونږ په هغه صبر او په دې شکر دی او بیا بیماری راشي بیماری خطا او ګناه او غلطه هغه د هر انسان وی هغه ولريږي مخکې حدیث کې راغل داسې ختميږي کما تحط شجره ورقها لکه څنګه چې دونه پانی ریږي او دوړيږي او غورځيږي دک شان دنه ګناونه ختميږي الله دې مؤمن بندلا د بخنه لپاره بهاني ګوري بهانه چې صحت کې نوم ګره ګناه ختميږي صحت کې هم ګناه ختميږي دا مو یې جن را جوړ ته بیماری ختميږي نو بیماری به خاینو نه چې بیماری راشي نو تسلی دي دا بنده ساتي چې الله به دې کې زما ګناه ختم کړي شکایت او فریاد نه شکایت نه ډېر کماګن به وګپه شکایت وکړي په شکایت څه کېږي ته الله ته وایي چې الله ولې دراوسته په ما ده ته پیدا کړې ته لوکړې دا ژوند دې درله درکړه که نیو درکړې درله تاسو کولی شو مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه دا کوړي به فرمایل وی زمونږ څه وس دی مونږ خو الله انسانان پیدا کړو که دا کوړي د نالو چینجي پیدا کړو نو مونږ څه نشو کولی ولې دا چینجي د الله مخلوق نه دی نه مونږ به انسانان پیدا کېدو مونږ ته څه پته وه دا خو الله په مونږ عنایت وکړو خپل فضل وکړو عن محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله رواه أحمد وأبو داود. محمد بن خالد السلمي د خپل پلار نه روایت کوي او هغه د خپل پلار نه کوي د خپل نیکه نه کوي د پلار نه وای نبی علیہ السلام فرمایل ان العبد اذا سبقت له من الله منزله الله رب العزت یو مؤمن بندل یو مقام ورکوي او ډیر اوچت مقام ورکوي ډیر اوچت مقام دی مؤمن له الله رب العزت یو مقام مقرر کړی ولم يبلغها بعمله خدای عمل باندې هغه ته نه رسي ځکه دوره عمل د نشو کولای چې دی هغه ته ورسي الله ولا یو مقام جوړ کی بیا دې پیدا کی چې مقام ولا جوړ کی نو بیا دې ورته په خپل عمل نه رسي دې په خپل عمل ورته نه رسي ځکه دې بس څومره نیک عمل کې بل دې کین نه دوره نیک عمل او الله ولل ته مقام جوړ کړی دی کم ځای کې یا جنت کې یا خپل ځان سره ولا یو مقام تیار کړی دی خو جنت ته مراد د خپل رضا د الله ته مراد ده ابتلاه الله فی جسده نو دې په عمل نه رسی هغه مقام ته په موز نه رسی هغه ته په حج نه رسی هغه ته په زکات نه رسی ځکه دا ټول خلک کوي او دل الله اوچت مقام مقرر کړی دی نو الله دې مبتلا کې د بیماری باندې په وجود کې څه نقصان راولي او فی ماله یا مبتلا کې په مال کې مالی چرته ضایع شي او فی ولده یا ولد کې سو نقصان راشي اولاد سو مسله او مصیبت پر راشي نو دې ډیر ابتلا او آزمائش کې راشي
ثم صبره على ذلك الله ولا بیا د صبر توفیق ورکي عمل نشي کوله دی نو څوک به وایي چې د عمل توفیق ولا ولي الله نه ورکي الله یې هغه مقام ته په اسانه باندې رسوي او هغه صبر دی عمل کې به ډېر کړېدو او صبر ولا الله رب العزت په زړه کې ولا یو ماده واچوي چې د صبر وکړي شي نو دی په هغې صبر وکړي مال یې لړ شي صبر وکړي اولاد کې څه نقصان راشي صبر وکړي دی بیمار شي نو صبر وکړي حتى يبلعه المنزلة التي سبقت له من الله تر دې چې الله په مصیبت کې چې کوم صبر دی وکړي د هغې په وجه یې اوچت مقام ته ورسوي الله اکبر څه ډېر لوی حکیم ذات دی الله رب العزت ګوره د کم ځای نه کم ځای ته څوک بوتلل کم عمله کمزور چې هغه خپلې درجې ته په خپله نشي رسېدی لکه کوټه څوک جوړه کړي او پوړی ورته جوړې نه کړي نو هغې ته په کومه ځي نو الله والا د صبر پوړی اندر پایا جوړه کړي وایي زه په دې وخېږه بس نو دی په هغې وخېږي نو د صبر دا پوړی چې دی نو دا اسانه شوه او دته اسانه باندې ختل او په عمل دی نشه رسېدی دی الله هغه درجې ته او هغه مقام ته په هغې صبر باندې ورسوي په هغه تکلیف باندې ورسوي عجیب حدیث دی د رحم او د کرم د الله خو ګوره ما تاسو ته وویل نه به غواړو دغه شی الله دې موږ له دقه شان د صحت او عافیت او د فراغت او په ښه حال کې او د ایمان سره یول مرګ او بیا دې راله الله هغه مقام راکړي بغیر د دغې نه به غواړو دا خو د هغه چا دپاره دی چې خو ګورئ څوک دي چې راشي دې ته غوږ کېږي لږ معمولي تکلیف دا ټول شکایت کوي بیا ګرځي بیا وایي چې دا به ولیده دا یاره څه چلو شو بس زه ډېر خراب یم دا وګوره مال یې ورشي نو ټیک ده موږ ووو خدای دې د هېچا مال نه بوځي خو لیوني شي د هغې په ځای که صبر وکړو لیوني شي نو په لیونتوب سره ورته څه نه میلاویږي او په صبر به ورته هغه مقام میلاو شوی نو تاسو به وایي چې دا لیوني خدای بېوسي ده موږ وو لږ د کم از کم دین واوري چې دا حدیث واوري څومره لویه تسلي ده دا حدیث یې واوري څومره لویه تسلي ده او دا علما موږ لیدلي دي بزرګان د هغې د بیمارۍ حالت وایي بس الله رب العزت ته به زما دا یو حال خوښ وي چې په سا الله رضا وي زه په هغې رضا یم ما تاسو ته ویلي وو په لوډن باباجي صاحب فقیر صاحب رحمت الله علیه شیخ صاحب زه ورله لاړم او تپوس دی وی فالج والا نو وی ما ته وی چې سابق صاحب د کم وخت نه مې تنبیه والی ورې راته نه لرکو الله یا بیګای راته ور لرې کوي دا فالج را باندې راغی وی له اوسې قبول کړم وی ما یې دا شکر دی چې قبول یې خو کړم هغه ګوره په هغې فالج باندې الله اکبر هغې مقام ته الله ورسوي چې کوم مقام وله مقرر کړی او دا بیماری شوې په دې صبر د ټولو څیزونو نه ډېر لوی اجر لري ډېر لوی اجر ها بنده که څوک بالفرض علاج کوي نو هغه خو جدا خبره ده یا څوک ته تپوس وکړي هغې ته ووایي چې یو څه تکلیف راته شته ځکه چې دې سره هم تسلي وشي چې بل بنده ورته وایي الله به دې ښه کړي دعا ورته پکار ده خو دا نه چې بس یاره دا ګوره دا پلان کې مې ویم زونه د ګوره هغه ته وایي ټیک ټاک اوس خو دا مسله ډېره ده دا وایي هغه ټیک ټاک دی زما دې حال ته وګوره وایي یاره وایي موږ خرازونه لیدلو د خلکو نه ښځې جوړې شوي دي حدیث کې راځي ښځه وایي که په یو کور کې د خاوند سره ښه ښکلی ژوند تېر کړي وایي دا به وایي چې ما خرز نه ده لیدلی دې بد رز نه لیدلي دا هغې ته خرز نه وایي وایي خرز مې نه دی پکې نه دې بد رز نه لیدلي اوس سړونه هم ده موږ ژوند کې چېرته څه ښه ونه لیدل کله نه او بل بنده هم باندې خلک وله تسلي څنګه ورکوي یاره په تاسو ډېر زیات تېر شو یاره ډېره بد قسمت دی دا ښځې هم یو بل ته وایي سړي هم وایي ډېره بد قسمت چې څه مصیبت دی ګوره تاله څه جوړي هغه وایي بس دا به زما په قسمت لیکلي نو بیا سړی سړی کوي او سترګې وچې کړي لوندې کړي دا د صبر د حدیث ورته وایي چې صبر کوئ او ویسه رابعه بصري رحمه الله هغې یو ځوان ولیده چې هغه سر باندې پټه تړلې وه نو حضرت رابعې ورته وویې ته ولې بچې دا سر دې تړلی دی وایي چې سر مې خوږېږي ډېر درد کوي وی عمر دې څومره دی وایي 13 کاله وی ګوره 13 کاله کې دی وی مخکې سر خوږ شوی دی وی نه دا په لومبي در ډېر خوږ شو
داسې نه دی خوږ شوی چېرې نه داسې بیمار شوی نو وی ګوره دا د صبر کار به دې کړو صبر به دې کړو وی ډېر بد درد کوي نو وی چې 13 کاله نو خوږ شوی نو تا په دې سر باندې وی د شکر پټای تړلی وه چې شکر د خدای را سر مې ښه دی نو 13 کاله دی د شکر پټای نه وه تړلی لږ سر دې خوږ شه نو یې تا پې د شکایت پټای وتړله دا خو د شکایت پټای دا شکایت پټای ده نو چې در وسه در نه کېږي ګوره دا مونځ په کورسای کې تر هغه پورې نه چې تر کومې پورې سجده لګولی شئ په ځان په زوره باندې دغه مه کوئ چې یاره مونږ خو نه شو کولی او ستاسې ځان له دا دغه مه ورکوئ په دې د علماو اختلاف هم دی چې یاره دې کې کېږي او که نه کېږي نه بنده خپل وس کوي یو حدیث کې راځي یو صحابي دی د هغه نوم دی عمر بن جموح رضی الله عنه هغه په خپه باندې معذور و وی زه به جهاد نه تلم ځم او زامن ورته وي ته مه ځه مونږ ځو وی نه زه به هم ځم نبي علیه السلام ته یې ګوره زامن ما منې کوي نبي علیه السلام یې پرېږده دی خفه کېږي په کې نه د وحي باندې معلومه شوه نبي علیه السلام ته چې دی به په دې احد کې شهید کېږي نو د شهادت نه خدای نه پاتې کېږي نو هغه شهید شو نبی علیه السلام له زامنو ته وی ما عمر ته کتل الله ما ته غوف په هغه ګوډه خپه جنت ته روان په هغه ګوډه خپه دعا الله خیر راکړي الله کوم خلق چې څه مصیبت ابتلا او آزمائش کې مبتلا دي هغه نه رب کریم هغه آفت مصیبت او بیماری لري کې صحت ولا ورکړي او په دغه حال چې تر کومې الله تعالی ته مقرر کړي وي په هغې ولا صبر ورکړي که د چا مال بند وي د هغه مال را آزاد کړي که څوک پریشان وي پریشانی ختم کړي او خپل ځان لپاره ټول وروڼه دا دعا کوئ چې الله موږ له د عافیت ژوند راکړي یا الله موږ له د عافیت ژوند راکړي د امن ژوند راکړي د صحت ژوند راکړي خیر راکړي مشکلات مو حل کړي او زموږ وروڼه دوستان زموږ د دعاګانو په تمه دي الله ټول خوشحاله کړي او دوی خط راولېږلو دا بهر بس وکوري دا انو مسافر دعاګانې غوښتلي یا الله مسافر دي ځوانان دي زلمي دي چې هغوی پکې د درسونو اورېدو ته دومره شوق ذوق سره ځان وزګاروي یا الله په ژوند کې په مال کې حال کې او آل کې او چې د چا عیال وي هغې کې ورله یا الله برکت ورکړي مشکلات حل کې بندې پیسې راوباسلې کې ښه کارونه یې نصیب کې او په امن کې وساتې او ته سره زمونږ د ټولو مسافرو د کلي د مسافرو او د بهر د مسافرو رب کریم ته حافظ او ناصر او معین او مددگار شي الله په مونږ باندې یا الله خپل رحم فضل وکړي د ملک حالات برابر کړي اللهم سهل علينا وعلى أولادنا وعلى أحبابنا كل صوم بحرمة سيد الأمرار برحمتك